أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ټولونه پهلا د سورة البقره د دې تعارف ته د دې سورۃ نوما سورۃ البقره دو. بقره عربی کې غسکی یا غود پر استعمالیږي چونکه په دې سورۃ کې د بنی اسرائیل هغه غو چې مشهور واقعات هغه په دې کې روانه دو. دی وجنه د دې سورۃ نوما چې د سورۃ البقره دو. بل مطلب د دې داسې خپل چې اوس د مخ کې غوټ اختر روان ده څوکې ته چې بڑی څوکې ته چې بقره عید ویل چې هغه کې هغه غسکی خلق الولې کنا دی وجنا بقره عید ہے ټکه ته استعمالیږي بڑا عید ہے ټکا بڑی ټکه ته استعمالیږي چې درې ریزستر عید وي. دی وجنا د دې صورت نو ما چې دو اغا سورۃ البقره دو چې دی کې دی اغا غسکی غولا خبره دو. بل لا چې دا مدنی صورت تا مدنی صورت تا یو مکی صورت یو مدنی صورت. مکی صورت مطلب دا چې کوم صورتونه هجرت نه پهلا نازل شوی دي هغه تا مکی صورت یي. او مدنی صورت مطلب دا چې کوم صورتونه نبی علیہ الصلوۃ والسلام منته د هجرت نه بعد چې کله مدینه ته هجرت وشو هغه نه بعد کوم نازل شوی دي هغه ته څه شي مدنی صورت. لیکن دا سورۃ البقره دا مدنی دا خو لیکن څو آیتونه نیم داسې شتا پکې چې هغه مکی کې نازل شوی دي نو هغه آیتونه چې دی هغه مکی دي سورۃ مدنی دا. بل چې دی 286 آیتونه دي چې 286 آیات دي دغه سورۃ یو ټولو کې ستر سورۃ تا او د کې 40 رکوعون دي. ایوانو ما خدا مفسرینو ذکر کړی دي خو لیکن کدی دی مجموعه ته وکسي ټول پورا صورت ته وکسي بیا کدی دی وانه ما دا حق شیر دلشي سورۃ الامتین سورۃ الامتین چې هغه صورت چې هغه کدی دوه امتونو ذکر شوی دا چونکه په دې صورت کې ایوا د کوم چې پهلا يهود امت وا هغه تذکرہ شوی د نیم په نیمه سه کې 18 رکوعونو کې دغه ذکر شوی دا ټول 40 رکوعون دي. بیا غانه بعد 22 رکوعون چې دغه کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت تذکرہ شوی دو نو او کایتونه وکسي نو دویم چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امت کومه کیسه پکې شوی دو هغه 134 ایتونه جوړیږي نو نیم په نیمه یو طرف ته 18 رکوعون بل طرف ته 22 رکوعون نو یو طرف ته 134 دغه سي نور نو دا نیم په نیمرچی نو دی وجنه کایوانو ما د دې دا حق شر دلشي چې سورۃ الامتین چې د دوه امتونو خبره ده پکې. یو خبره دویمه خبره دا چې سورۃ البقره د کې ډېر تفصیل ده پکې نو علماء لیکلي مفسرین لیکلي دي چې د کې الله پاک 100 اوامر ذکر کړي. اوامر د امر جمع دو یعنی هغه شینو چې الله پاک د څه حکم کړه د کوم شینو حکم کړه دا 9000 حکمونه دي پکې او 1000 نواهی دي پکې. نواهی مطلب نه امر بالمعروف نهی عن المنکر مشتق استعمالو امر دې تل شي چې الله څه چې دا کاغه کوا نه دې تل شي چې الله چې دا مکه بس دا مکه نو 1000 په دې کې نواهی ذکر شوی دي او 1000 په دې کې حکمتونه ذکر شوی دي او 1000 په دې کې اخبار او قصص بیان شوی دي د انبیاء او خبره دغه بیانات دا 1000 ټول داسې پکې نشو نو ستر صورت تا. بل چې دې صورت فضیلت هدا یو فضیلت حدیث کې دار چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام دې صورت ته یلی دي چې البقره السنام القرآن وذروته مسند احمد چې دا صورت چې دا قرآن مجید کې دا صدا لکه اوش کې چې پوسا غټ کوهان وی کیپ وی نو هغه چک وی بلند و بالا وی دا رنګي پورا قرآن کې دا چک صورت تا
او ډیر مضامین په دې کې ذکر شوی دي چې یو صورت کې 1000 حکمونه وي اوامر وي 1000 نواهی وي او 1000 حکمتونه وي 1000 پاغي کې کیسې او اخبار بیان وي نو هغه څه فضیلت وي بل دې فضیلت دادا چې حدیث کې درومي چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر چې تاسو خپل کورونه چې دي دا نه قبرستان ما جوړوي ابو هريره رضی الله تعالی عنہ رضی الله عنه دا فرمایي چې نبی علیہ السلام فرمایل چې لا تجعلوا بيوتكم مقابر چې تاسو د خپل کورونه چې دي دا مقبره ما جوړوي څه مقصد دا چې لکه څنګه چې سړی مقبره ته لوټ شي بیا دا ختم شي د دې اعمال ختم شي نه دا قران کو یا شي نه دا تلاوت کوا شي نه دا نوافل کوا شي هیڅ دا نشي کولا دا غرانګي چې کله کور کې سورۃ البقره تلاوت نه کیږي بیا هغه کور چې دا غي مثال لا سدا لکه قبرستان او کور نن خلق عجیبه لګیا دي خلکو مده پرسته طرف ته دمر ذهن لوړ دا دغه دنیوي غلبه په دای کې دمر شوی دو چې دی چې کور هغه دا چې هغه شستر وی هغه ش بنگلاوي هر څه نظام وی پکې دا کور نه دا کور هغه دا چې په اعمالو ژونداوي په قران ژونداوي او په دین باندې شوشتاوي هغه کور دا او کله چې دغه د زیو ډېر بنگلو ولا خبره وکنه د نبی علیه الصلاۃ والسلام کور ایوا کمراوه اغزو کې به وਹੀ نزل دلا اغزو کې به تهجد کېدل اغزو کې به نفل کېدل اغزو کې ازواج مطهرات غونته مقدس هستیو زندګۍ تیری کړې دي ایوا کمراوه بری غولې نه خو لیکن دین و پکې دی وجنه دی هغه کور مقام نن په دنیا کې چې دا چګ دا نو کوم کور کې چې دین وی او قران یې لکېږي هغه کور چې دا هغه افضل کور دا بل په روایتو کې چې کوم کور کې تنفر الشیطان من البيت الذي نقرأ فيه سورة البقره چې شیطان چې دا هغه کور نه وځي منډکې کوم کور کې چې د سورۃ البقره تلاوت کیږي د کور نه شیطان منډکې منډکونه څه مقصد چې نن چې کور ته لوټ شي جنگ جګړې وي د میاں بیوی وي د اولاد ا د والدین وي او دا غرنګ دی ورونو خويندو وي نو دا ویلی وي دا زکه وی چې هغه کور کې شیطان نجست وي هغه شیطان اثرات وي کچره هر کور کې سورۃ البقره تلاوت کېدلا نو دا جنگ جګړه به ختم شي یو خبره دویمه خبره دا ها سړی ته سوچ ته خبر دي چې نیم خو ډیر نیک خلک دی هغه په کور کې هر وخت تلاوت کیږي هغه کور کې جنگ جګړه سي یا سورۃ البقره شروع کی بیا جنگ جګړه سي هغه وجه دا وی چې اپیلا شیطان دمره اثرات پرې شي دمره اثرات پرې شي چې هغه چې ختميږي هغه جنگ جګړه مشکل سي کدی مثال لا سه خړای چې یو سړی دا هغه حلوه خوري خوږی چای هچي میټای خوري ګلاب جامن خوري رسګولې خوري هر چشا خوري بدا وی چې را مو شوګر نټی کیږي شوګر بچرنګي ټیک شي شوګر خو به اله ټیکيږي چې کلا چې کوم د شوګر خرپونه ولا شي ندي اغه نه ته پرهیز وکي دا غرانګي چې څومره شتنی شي ندي چې کور کې دا مانی شي غانا بجانا مانی شي ډولونه سرینده مانی شي او ټي وي ډیشونه فلمونه مانی شي بیا پکې دات شي نه وشي بیا به دا اثرات ترسي بیا به غي کور نه شیطان منډي وي ادا غرانګي د دغه صورت څو آیتونه دي هغه ډېر غټ فضیلت تا یو پهلا دا څلور آیتونه لا الف لام میم نه شروع دي دا وبالآخرة هم یوقنون څلور سورتونه دا شوا څلور آیتونه دا شوال او درې آیتونه دا په دریمه سپری کې دي ایو آیت الکرسی او سره آیت الکرسی سره بل نور دوا سورتونه چې دي دا چې کله ویل شي او اخیری کې دي سورت په اختتام کې درې آیتونه دي لله ما فی السماوات و ما فی الارض چې کوم کور کې دا لاس یا کوم سړی چې شپې سملی دا دغه لاس
آیتونو د دې صورت دغه لس آیتونو تلاوت وکي نو شیطان نه به دا محفوظ وي د دې کور به محفوظ وي او حتی علماو دا خبره هم لیکلې دو چې که یوه سړي باندې جنات وي یو سړی پګل وي یو سړی داسې دماغ خروبي مجنون وي بله څه داسې بېهوشي په هغې باندې ترې وي چې داسې اسیب اثرات وي نو هغې سړي منته چې ها دا لس آیتونه صحیح ویلی شي نو دا سړی چې دا دی به د جنون ختم شي دی به دا بېهوشي چې دو دا به ختم شي نو دې وجې نه د دغه دا لس آیتونه چې دي دا ډېر فضیلت ولدي پچار دو چې سړی یودي کی دا پهله څلور آیتونه دي اسون دي یودي کی آیت الکرسي سړي ته اسی یودوي بیا مخکې پسې لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی ومن یکفر بالطاغوت ویؤمن بالله نو دا ټول خبر دا دوا آیتونه نور د دې سره کی بیا اخري کې لله ما فی السماوات هغه خاصه هم وظیفه دو حزب دا نو هغه کی او بیا چې شپې دا سملی بیا دا دغه تلاوت کوي نو بیا به د دې کور هم محفوظ وي د دې محله به هم محفوظ وي د دې هر چا به هم محفوظ وي نو نن چې د څومره مسایل دی هغه مین وجه دا دو چې قرآن نه لري دی خلک چې کله قرآن نه لري وي بیا زندګۍ کې سکون نشي تللی بیا د دې پرشتو کې سکون نشي تللی بیا چې د دې څومره مسایل دي دا به زیاتېږي دا کمیږي نه قرآن واحد الله چې الله رستوله ده قیامت رسې انسانونو چې څومره مسایل دي څومره تکلیفونه دي هغې دپاره هېڅ حل نه ده بل هېڅ شا حل نشته صرف قرآن حل ده او چې قرآن نه به کوم خلک څومره لرې وي هغه به بیا مسایل به زیاتېږي مسایل به کمیږي نه بل دا چې کم سے کم دا صورت ډېر اهم ده حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ بری کرسی چې سورۃ البقره چې دا بودی صرف 12 سال کې یو کړه دا او 12 سال کې یو کړل 12 سال کې ترجمه سره ویا بیا غانا بعد یو وش الول کړه موږ چې کله کله دا ترو کې وی چې به دا ختمونو چې تاسو کوم مروجه طریقہ دو د میټایو ته پیسې جمع کوي دا طریقې کې وای سلسل روپے 50 روپے هغه کې چا زړه وی چا نه وی نو دا شایم ټیک نه ده به مستزر وی چې حضرت عمر فاروق رضی الله خو پاته خدای ته نبی چې وا غوې لکړه غوې نو لکړه یو وشي لکړه بھئی حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ هغه خپل ورونو کته داسې استطاعت ولوي چې ټوله میټیر دی ښه خبره د موږ به دي سره خو یا موږ تعالی پاک تکات رکړه بس چې ټوله په خپل خود نه د قران توهین بونه کوي چې 100 روپۍ جمع کینا 50 روپۍ جمع کینا او حالت به خبره هدي ته کوي بیا د قران توهین ده دیو جن به موږ چې دا شنو مینا ټیک نه دي بهرحال دا رنګ دي حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنہ دی حضرت عمر فاروق رضی الله بچا د غیبری چرسی چې هغه په 8 سال کې سورۃ البقره آیله او حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه سره د سورۃ البقره ډېر علم نو الله پاک د بشي ډېر نری کړی وي یواره زیوی خجری ته غتال چې تبل چا وری دلوي چې ډېر وړي کې بشي دي ډېر الکه بشي دي نبی علیہ السلام په غوسه شو وی چې د ته څه پته چې عبد الله ابن مسعود منته الله پاک څومره رحمتونه دي دا شیخ نن نری دي وړي کې دي الکی دي خو قیامت پر ورځ دي دی پښونه بلا درناب شاشتانه دا غرنګ نبی علیہ السلام ایوی مکی منته صحابه کرام ولشکر ته ایوی غزه ته ایوی لشکر یو لشکر استوال نو هغه کی وړي کا کم عمر صحابیو عمر کې ټولو کې کام وو هغه کوم لشکر کې چې صحابه کرام وو نو پاته به کوله چې څه یو دي چاته څه صورت یو ده څه صورت یو ده نو هغه صحابي ته چې یا رسول الله متدا صورت ها یو ده متدا صورت ها یو ده اخري کې ته چې مت سورۃ البقره ها یو ده نبی علیہ السلام ته چې سورۃ البقره ته یو ده چې او مت سورۃ البقره یو ده نبی علیہ السلام ته چې سورۃ البقره یو ده اوس د دغه لشکر د دغه فوج د دې مشر تشولي نو په سورۃ البقره باندې د فوج مشر جوړ کړه بهر حال نو دا ډېر برکت ول سورۃ تا او ډېر فضیلت ده ان شاء الله سبونه بیا غاز کو دا لږونته فصیل وو چې سړای اور وی الله پاک دا عمل کوي توفیق نصیب کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین